د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سهیل افریدي سیمی فاینل خو شو. البته دا د دنیا اولنې فاینل دی چې دا به 52 ورځې بعد کیږي. یعنی سهیل افریدي خو په 15 اگست باندې سیمی فاینل ولوبو، اوس په فاینل تبا مینوال 52 ورځې صبر کوي. یو خدا دا چې په دغه جلسه کې د پارټۍ صوبایي صدر جنید اکبر خان دا یو خبره وکړله کوم چې ډیره غور طلب ده، چې هغه وایي چې تر اوسه پورې خو به علي امین خان یعنی ایز صوبایي صدر به علي امین خان د جب نه پیسې لګولې، خو اوس د هغه خلک چې په اربونو روپو د خان په نوم باندې هغه اربونو روپۍ ګټلې دي، نو اوس د هغه راځي او پیسې دي ورکوي، پارټۍ ته دي چنده ورکوي. یو خدا دا د خان په نوم باندې په اربونو روپو ګټل چې کوم دی، دا یو ډیره زما په خیال جنید خان د پاره دا په خپله باندې یو سوالیه نښه ده چې صاحب ته صوبایي صدر یې، نو چې ته صوبایي صدر یې نو بیا خو په کار دا ده چې په دې څیز باندې تا نظر ساتلی وي، ځکه چې مرکز کې خو حکومت نه دی، که دی نو په صوبه کې به وي، چې په صوبه کې دی نو بیا په اربونو روپۍ چا وګټلې، لومبی خو دغه احتساب په کار دی. بیا هغه خبره چې دا مونږ کوله چې صاحب ځینې خلک داسې شته په پی ټي آی کې چې هغوی د پی ټي آی نه مخکې بیفور او آفټر مخکې څونه څنګه ول په کم پوزیشن کې ول اوس په کم پوزیشن کې دي، اول خو د هغې احتساب په کار دی. نو دا هغه خبرې دي کوم چې په پارټۍ دننه هم منلې کېږي، او څنګه چې جنید خان ووې یا د هغه د خولې نه ووتل چې په اربونو روپۍ خلکو ګټلې دي، نو په کار ده چې اول خو د دغې اربونو روپو حساب کتاب وشي. که نه مونږ چې سټیټسټکس ته ګورو نو په خیبر په ټول پاکستان کې تر ټولو غریبه صوبه خیبر پښتونخوا ده، تر ټولو زیات بیروزګاري چې کومه ده تاسو اوس وګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې ده. نو بیا د دې خلکو په پیسو باندې په اربونو روپۍ چا وګټلې، ولې وګټلې، څنګه یې وګټلې؟ دا هغه پارټي ده د کم چې تر اوسه پورې بنیاد اډانه و په څه باندې، په میرټ باندې، په انصاف باندې، په عدل باندې، کوم چې خان ویلي ول. ما ته یاد شي چې کله په کال 2014 کې د پی ټي آی وړومبی حکومت جوړ شو په صوبه باندې، پرویز خټک صاحب د هغې وزیر اعلی و، سو کم 2 کاله دیو په دې باندې اغستي و چې سیستم جوړو، کرپشن ختمو، د سیستم کې اصلاحات کوو. دا څنګه سیستم دی چې تر اوسه پورې په 2024 کې نن مونږ دا فریاد کوو چې خلکو په اربونو روپۍ وګټلې؟ د سیستم خو په کار ده چې دا خلک یې بیل کړی وي. نو هر سړی روان دی، لګیا دی، څوک په خپله نه دی، د چا فرنټ مین دی، د چا څه دی، د چا څه دی. هغه خلک چې تر اوسه پورې د هغوی سره ګاډي نه ول، هغوی په V8 ګاډو کې ګرځي، ولې ګرځي؟ نو دا ټولې هغه خبرې دي چې په کم باندې یو بله خبره، کارکون یو پیره بیا د ټرک د بتۍ شاته ولګولی شو.